نو سود چونکې د الله تعالی ډېر بدی شي نو ښه خلقو د سود نه د سود د سوري نه ځان بچ کوو. نو چې کم سړي ته ستا قرض وي نو د هغه نه فایده اخیستل څه کوي؟ ستا امام ابو حنیفه چې دی سوري ته نه نږدې کېږي نو په غرمو ولاړ دی نو هغه دې دیوال بله خوا ته سوری دی نو ټول خلک ولاړ دی نو حضرت ته ویل نه راځي هغه یې په دې سړي زما قرض دی. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रानो पतून को। आज डॉक्टर फजल अजीम के साथ शब्बीर बुनीरी तोस्ता नेक हिले एहतरामात और सलाम की ग्रानो कतून को नन्हे प्रोग्राम संग जिस 13 हफ्ते की मंगवेलू च पर सुद बांधे बवी द सुद पर कम्प्लिकेशंस बवी और द सुद पर आसान अल्फाजों के पर डेफिनेशन और तारीफ बांधे बवी डॉक्टर साहब सर पे खबर कुम तफसीली द टोल नावला वो तो बखबल प्रोग्राम के हर कले डॉक्टर साहब अवलने पुख्तन खुबदा को मचे इस दुनिया के द्रे फंक्शनल माशी निज़ामुन दी कैपिटलिज्म दे सोशलिज्म या कम्युनिज्म दे और इस्लाम दे दे कंपेरेटिव एनालिसिस बासी दे संग कंपेरिजन मंगो कुनो खलक दा यो गलत फहमी लरी जी कैपिटलिज्म ची दा पकार दे सोशलिज्म पकार दे द इस्लाम द माशी निज़ाम वख न दे दा अब वो तो बस है देखिए दा खबर है कि चूँकि कम साने چې کم صنعت یا مصنوع جوړ کړي کم ماشین جوړ کړي نه به خپويږي چونکه الله تعالی دا انسان جوړ کړی دی نو هغه چې کم نظام د لپاره خوښ کړی دی نو هغه د لپاره بهترین دی. صحیح د چار څه کې دی خطا کیږي ځکه چې د پوه دومره زیاته نشته نو الله تعالی د انسان د لپاره دا خو نه دی کړی چې طریق کیپټالیزم والا سسٹم اپناو کې خدایم نه دی کړی چې تیرې سوشلیزم والا اپناو کې. صحیح ده. په دې کې د اعتدال یو سیستم هغه ډیولپ کړی دی او د انسان سره یې دا رالیږلی دی او دا انسان ته سوټ کوي یعنی انسان ته زیات مناسب دا دی. د دې نه انسانیت ته ډېره زیاته فایده ده. صحیح ده. په ځای د دې ځکه چې الله تعالی دغه چې دي کوم قوانین چې دي هغه ګلوبل عالمي یونیورسل یعنی هغه د ټول مخلوقات لپاره دی وندا کچ کچ چنجي مرغه وغیرہ چې دي هغه خیال ساتلې دي. صحیح ده. د دې وجه نه مثال په تور باندې وی چې تا روټي وخوري نو دسترخوان چټکاو کا نو هغه عالم ہے کسان ته تمہیں آتا ہے طریقہ کہ یہ کیسا دسترخوان کو صاف کیا جاتا ہے نو هغه وی چې نہیں مجھے تو نہیں آتا نو هغه ودا سے چل دے یہ بڑے بڑے جو ہے نا ہڈیاں ان کو الگ کر دو اور ان کو اس جگہ ڈال دو جہاں کتے آتے ہیں. نو اسلام سره د کتوں غم دے اور وہ جو چھوٹے چھوٹے ہیں نا ان کے اوپر چھت پہ رکھ دو جہاں پرندے آتے ہیں نو هغه سره د پرندوم غم دی بیا سره د دې وړوم غم دی د دې بیا سرو سره غم دی. نو کوم اسلام چې کوم نظام کړي په هغه کې د ټولو خیر دی. چې بل ورځ یو خبره چاوي چې سراج الحق صاحب چې زموږ سره شادوغان غم دی ځکه شادوغان وس وږي ځکه چې سیاحان نزي نو الته روټۍ نار تا وي نو موږ لا پکاري چې شادوغان غم مو کوي نو دیو جن اسلام چې کله ته اپناو کې نو بیا به هر چاته خیری او په سوشلیزم یا په کیپټالیزم کې یو طبقه ته ډیر خیری خو بل طبقه به متاثرې دا نشي کېده ځکه انسان چې کوم کار جوړی نه کار ډیر خسړې خو خپل مفاد بلاول مخکې کوي خو هغه میل نه میل مفاد مخکې کوي کو فیمیل نه فیمیل به مخکې کوي کو مسلمان نه مسلمان غیر مسلم نه غیر مسلم کو پاکستانی کو افریقن دی نو دا نشي کېده چې د الله تعالی د نظام انساني نظام مقابله وکړي. د دې وجه نه موږ دا وایو چې الله تعالی کوم سیستم را لګره پای کې خیری اردو زموږ ته سپیکر نه رسي بعضی خبره ته ستاپی کرنه ضرورت ته فکر رسی چې په دې کې خدای پاک دا خیر دی. ټیک د مخکې لدینه چې سود لرا شو چې یو پښتنه دا کوم چې ټول دنیا خو په دې کیپټالیزم یا سوشلیزم کې راځي د اسلام معاشي نظام ته څنګه مونږ زو پاره کې دا دي کنه چې کله ته د اسلام معاشي نظام یو نظریاتي تور علمی تور یو عملی تور ته دغه کې خلق ته ښکارا کې لکه د امت دا فرض دي چې هغه ته د ښکارا کې مثال په تور باندې یو اسلامی سوسایټي نه پای کې خلک خوشاله دي نو پاره کې د کورونو کرایه بیا زیاته ځکه چې الته امني اول ته باهمي محبتي چې کله ته دا شو کې چې مونږه په
وچه ډوډۍ کې څومره خوشحاله یو او تاسو د سود په دغه بله ډوډۍ کې څومره خفه یې. نو چې کله دا خلقو ته عملا ثابته شي، لکه مثال په طور باندې د سویډن هغې وزیر اعظم چې تقي عثماني ته وی چې ته زما سره لږ ټایم والا، هغه وی زما په پروګرام کې خو ستا سره ملاقات نه و، نو چې په ایرپورټ زه تاسو ولې راولېږلم، نو هغه وی دا ده چې اقتصادي موږ ته په یورپ کې اقتصادي بحران راغلی و، د هغې نه مسلمانان د ټول نه کم متاثره وو. نو ما ستا نه د دې د راز تپوس کول غوښتل، ځکه چې کله ما ستا بایوډاټا وکته نو ستا په هغې کې ته په معاشیاتو کې پی ایچ ډي وې. نو ما یې چېرې معاشیات څه دي؟ نو هغه ورته دا شو کړه چې زموږ اسلامي معاشیات چې دي په هغې کې اطمینان او سکون د خلقو دپاره ډېر دی په مقابله ستاسو کې. نو چې کله یو سړی دا ایکسپټ کړي او هغه په ذهن کې کینی چې واقعي خیر په دې کې دی، نو هغه به بیا خامخا هغې ته راځي، ځکه انسان خو په خپل غرض پسې ګرځي، په خپل سکون پسې ګرځي، خدا ورته غالبا ما تعالی نه ده ثابته کړې. نو دې وجې نه ټیک ده جی. د سود په اسانو الفاظو کې تعریف څه کیدی شي؟ یاره دا دومره مزیدار تعریف دی چې ته به ورته حیران شې، خو دومره ګران دی چې بیا به تعالی مسله جوړه کړي. لکه مثلا د عربۍ کې دا تعریف دی: کل دین جر نفعا فهو الربا. سود ته په عربۍ کې ربا وایي. هر یو قرض چې تا ته د هغې نه نفع میلاویږي دا سود دی. نو کل دینن چې شي نو قرض، نو ما تعالی پیسې قرض درکړې، نو بیا چې ته ما په ګاډي کې وړې نو ما ته فایده میلاو شو، زه نه درخېږم. بیا دلته مسله شوه، ځکه چې ته ماله لیفټ خو راکې، خو چونکې زما تا ته قرض دی. نو سود چونکې د الله تعالی ډېر بدې شي، نو ښه خلقو د سود نه د سود د سوري نه ځان بچ کوو. نو چې کم سړي ته ستا قرض وي نو د هغه نه فایده اخیستل څه کوي؟ ستا امام ابو حنیفه چې دی سوري ته نه نږدې کېږي، نو په غرمو ولاړ دی، نو هغه ته دې دیوال بله خوا ته سوری دی، نو ټول خلک ولاړ دی، نو حضرت ته ولې نه راځي؟ هغه په دې سړي زما قرض دی. او د دې ډیفینیشن تحت کل دین جر نفعا فهو ربا. نو د دې دیوال نه چې ما ته فایده میلاویږي دا خو بیا ربا کې راځي. نو زه وجه په دې غرمه مې خوښتي ټقېدلې غرمه و، جنازه لا تیاره نه وه، خو دې ته نه ځم. حضرت عمر صاحب ته ګوره، هغه حضرت سعد بن ابي وقاص د هغه سره څنګه چې صحابو تعلق و، نو هغه کجوري چې به وشوي نو په کال کې به په فصل کې هغه یو کریټ کجوري لېږلې. نو حضرت عمر صاحب له چې په روټین کې ولېږلې، نو په دغه ورځو کې حضرت عمر صاحب سعد بن وقاص له پیسې قرض ورکړې، نو واپس یې کړه ورته. نو هغه خفه شوې، حضرت مونږ خو هر کال لالېږو دا ولې؟ نو هغه یې په تا پوښاس ما پیسې نه وې، اوس مې د باندې پیسې نو ګرانه شوه. نو د دې وجې نه چې په تا په چا قرض وي نو دغه له به یې نه راولې، لکه اشر پې نه شي کولی، غوبل له یې نه شي راوستی، ډوډۍ به کرم نه خورې، ډوډۍ به کرم نه خورې که نه، لکه ته به احتیاط کې. نو مطلب دا بیا تا ته لکه ګرانه پرېوځي، خو لکه د دې د سوري نه به ځان ساتې. نو چې اوس هغه به ډاټسن یې او ته وایي چې هغه تا ته به خامخا وایي چې ستا ماله دومره پیسې راکړي کرایه مه راکوه. نو ته به دلته د ډیفینیشن ته ګورې، نو ته به ورته وایي چې یا کرایه والا یا کوزېږم. نو هغه به ډېرو خلکو له ډوډۍ کړي، نو ته وایي چې مخکې درتلم خو اوس نه درځم ځکه په دې ډیفینیشن کې راځم. نو یې دین څه ته وایي؟ فی ذمتي، چې ستا په ذمه کم شي، نو زما پیسې دې ستا سره دي، نو بس ستا را ټولو د هغو نه زه اوس محرومه شوم، ځکه چې دا ډیفینیشن به ته فالو کوې، او صحابو دا فالو کوو، امام ابو حنیفه دا فالو کوو، ځکه یې ته پته و چې سود د خدای سوره بدي شي. ولې بدي شي دا بیا وایي. ټیک. د سود په حواله باندې جی ډېر زیات سختي خدای پاک هم خو الله په حدیثو کې هم د دې څه وجه کېدی شي؟ یو دا چې دا سختي نه ده، ته به اریان شې کوم الفاظ چې دي په قرآن کې. په قرآن کې تقریبا 8 آیاتونه داسې دي چې هغې په سود باندې بحث کوي. دا سود چې دی دا اوسنی نه دا ډېر پوخا و. نو چې پوخا چا دا سود دومره بدقسمته دی چې چا کړی د هغو بدې شي، لکه نسوار چې څوک کوي د هغو نسوار بدې شي، خوښ خو یې نه، خپل بچي ته وایي لکه ته نسوار مه کوه. داسې سود چې چا کوه لکه عربو به سود کوو، خو سپک به د دوره ښکارېدو چې هغې خانه کعبه چې کله جوړوله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د راتلو نه مخکې، نو شرط یې ایښی و چې چنده کوئ خو هلکه د سود پیسې به نه راوړئ. مطلب چې بدې ورته لګېدو، یو د سودو او یو د چکلې بېغا به هغو ته وي چې بعضې زنانو به په خپلو کورونو جنډې لګولې وې چې څوک راځي نه راتلی شي. نو دا دواړه هغې کول موږ ته هم داسې دې خلکو ته خو بد ورته ښکارېدل. نو هغوی وایي تاسو په خانه کعبې په جوړولو کې موږ پاکې پیسې لګوو. بعضې خلک حج ته ځي که نه، وایي دې له مې ځمکه خرڅه کړې ځکه زما نور رزق حرام دی، اکثر داسې کوي، وایي دا به په حلالو پیسو کوم. نو هغې عربو په جهالت کې هم داسې وی دا خانه کعبه په حلالو جوړو او په دې کې موږ دغه نه کوو، پیسې د سود باندې لګو، نو د هغو بدې شي. مخکنی لیټریچر ته ګورې، ارسطو، افلاطون، لوتر، ای په خپلو کتابونو کې هم د دې سود بد ویلي دي، ان هغې ورته هم بد ویلي، دا دومره بد قسمته دی. او بیا دا چې الله پاک
تقریبا په قرآن کې 8 آیتونه، په حدیث تقریبا 40 احادیث دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم الفاظ دومره خطرناک دي لکه فاذنوا بحرب من الله د سوره بقره آیات اخیری آیات چې کله د سوچ بندېده تاسو د الله سره جنگ ته تیار شئ. نو عبد الله ابن عباس رضی الله عنه وایي چې د قیامت پر ورځ به خدای سودخور ته وایي چې خذ سلاحک، د خپل وسله دې رواله للحرب چې ول جنگ کو. و چې دا خو لکه ډیره زبرت او رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ډیره خطرناک الفاظ دي چې چا 1 روپۍ د سود واغستا وهو يعلم ای دې په دې باندې عالم او هو اعلم چې دا دې د سود پیسې. نو دا الفاظ د حدیث دا دي ثلاثه سته و ثلاثین زنیه 36 پیره د زنا نه دا خطرناک 36. نو پتا په خوله باندې راشي. اوس دا د خدای پاک ولې بدی شي دا وم نه. جی جی بالکل. وای دغه چې د خدای پاک په نظام کې 2 سيزونه خدای ته ډېر خواږلي. یو باهمي محبت الفت، خپل پیغمبر ته وایي چې ستا د زندګۍ او ستا د دغه لوباب چې دی هغه دا چې تا الفت پیدا کو. لو انفقت جميع ما في الارض ما الفت بينهم ولكن الله الف بينهم. ته چې د دنیا ته راتلې نو دې ټول جنگونه کول دا د مکې خلقون په جنگونو هغه جنگ بعاث وغیرہ 40 سال تیر شو. ستا د برکته د دې په منځ کې مینه رااله خو ګره دا تا نه ده کړې، دا مونږ کړې ده. جبکې سود نفرت پیدا کوي، ځکه سودخور سي خودغرضی، بخیلی، شقی، بدبختی. نو د دې وجې نه چې کوم ځای رسود نظام یې هلته به کیسونه وي، عدالتونه به وي، پولیس به وي او جګړې به وي. او د الله تعالی د جګړو په ځای محبت خوښ دی. دې وجې نه چې شیطان سره خپل فوجونه لیږي او بیا ته ماښام ریپورټ علي. نو چې کوم سړي د ښځې د خاوند په منځ کې دښمني پیدا کړي نو هغه ورته ویل ده صحیح کار تا کړی. او حدیث کې راځي چې د 3 قسطونو نه لکه صوم، صیام، صلات او صدقه د دې نه ته بهتر شی وښیم. رسول الله صحابه ورته وایي نه هغه ولې نه وایي هغه اصلاح ذات البین چې په منځ کې روغی. ځکه چې فساد ذات البین هي الحالقه. کله چې تعلقات خرابي د پاپس کې دا چاړه ده چې دا تعالی منظم خري هر څه د لخري. د دې وجه نه وایي چې سیوینګ اکاونټ په بانک کې صحیح نوم دی شیوینګ اکاونټ. اټ شیوز یور دین، یور صلات، یور صدقات. بیا د خانقاوي په تعلیم کې دیس از ناٹ سیوینګ اکاونټ، دیس از شیوینګ اکاونټ. مته چې په پوښتنه وشي ٹھیک ته چې بحیثیت قوم مطلب قومي کم معیشت چې د سود هغه ته څه نقصان ورکی. یو دا شو، دا ما تاسو ته معاشرتي وي. زه تاسو خبره بالکل ټیک ده الحمدلله. معاشي نه تور دا دی چې چونکې انسان چې دی د الله تعالی چې کوم نظام خوښ دی دا ما تاسو چې الله کوم هغه دا دی چې د بر نه دی فلو د معاشیاتو په ښکته یعنی مالدار خلق ته خپل منی فلو کوي دغه بهاو دی غریبو خلکو ته. دیو جنا چې ګوري نو وای چې کم از کم لکه خو واتو زکات خو بخامخه ورکې 2 روپۍ. نو بیا وته وای چې والصدقات للمتصدقين والمتصدقات ان في المال حق سوى الزکات. دا زکات یوازې پتا فرض نه دی، د دین علاوه ستا په دې مال کې د خدای حق دی نو دا به ورکې. نو بیا وته چې والیتاما یتیمانانو باندې پتا حق دی، نو ابن السبیل دا مسافر چې راغی ردم پتا حق دی. نو بیا وای چې میراث ورکا نو دا بیا ډیسټریبیوټ کنه. گویا کې د الله تعالی معاشي نظام دي سي دي چې د مالدارو خلکو نه به غریبانو ته د مال فلوي. صحیح. نو په دې کې به یو فائدہ دی چې مالدار به ډیر نه مالداریږي، او مالدار چې ډیر مالدار شه معاشري لپاره ډیر خطرناک دی که د یو ضابطه نه مني. دی بیا خپل ګاډیم په لایټ ریډ لایټ سي ته نه ودرېږي، دی کراس کوي. ا دې کو پولیس وته وي چې ودرون دی وخی واقع دی ډیر خلکو. د دې وجه معاشري لپاره دا ډیر نقصان دي. او یو غریب انتهایی غریب سره ډیر نقصان دي ځکه دی مایوس شي چې مایوس شي دا خودکش چې دی کې دا خودکش جیکټ دی بیا ځکه غوندي. نو دې تا ته خودکش کوي نو معاشره به تباہ کیږي. نو د معاشري د تباین د بچ کېدو لپاره دا 2 کسان چې یو خدای ډیر سورب نشي دا مالدار سره چې دی غټیږي د 4 څه کوي نو دا فلو په کار د چپخکتای په سود کې دی چې فلو په بره شي. غریبانان به سرویسز کوي، مهنت به کوي، طالب دګي وي مالک طالب 1000 روپۍ درکړي وي اته به مال اوس 15000 راکې کال پس وي نه ما سره خو نشته وي بس 15000 دغه شو رسول مال شو اته به اوس مال په ډبل 6000 راکې او جی بیا را سره نشته غوي دا پوره پرانیز مکر په سولي کا. د دیو جن د دې غریبانانو سرویسز تباشي دی وي چې کراشا اخله من غاوړي کو بوساړه جوړو من غاوړي کو پیسې راوړم ته نو هغه ته نو فلو الټا شو نو به حرب من الله تزکوي ماشیات تباشو. یو خو الله تعالی فلو د بر نه پخکته وا ایو د خکته نه په بره و ناغه الله تعالی ته وی چې کته د خیالي
فيربي عند الناس چې د خلقو په نسبت کې استاد مال زیات شي فلا يربي عند الله د خدای په نسبت باندې دا نه زیاتېږي او چې کوم خلق زکات کوي اولئک هم المضعفون دي له موږ ډبل ورکو بیا دې سې کېږي نو چونکې معاشیات نقصان چې یو خو د ورکر انټرست ختم شو یو هغه ډیپریس شو یو هغه ویک شو نو فزیکلی ویک ته منټلی ډیپریس ته اکار چې سکینه تا نه هغه وسه کوي چې کار کوي نو د ټول قوم پروډکشن به کم شي چې پروډکشن معاشیات پسته حسب یو دا چې زم په دې علاقو کې په دې ملک ډیر خلک د دې سود نه داسې په ډیټیل خبرو نه دي نو داسې جان انجان مې داسې کم کاروبارونه تاسو ته په نظر راځي چې باغی کې سود دی خو خلک د ټول نه مخکې زمونږ په زړه زمانه کې چې زمونږ والدین او نیکونه دی خدای پاک معاف کړي هغه غاڼه رهن چې تاسو بکه د چانواله نو دا رهن جایز دی خود دینه فصل غستل ناجایز دی امون به ما ته یاد دي د خپل وړوکوالي چې به چې دا د غاڼې د اغیز مکه نه راغلی دی نه به دې خلکو خوړل ته ویلی شي چې دې خلکو په تیر وخت کې سود خوړلی دی نو څنګه هغه یو سیټ چې و هغه ډېر سود کو ډېرې پیسې ګټلې وې زموږ یو مشر دی الله خاصه ته پسې لاړ شو خو مړ شو نو ازوی ته وی سود سپری ده نو ازوی نه ادریس نومو نه ادریس ورته وی چې بس ټیک ته نو موده پاسې ته تپوسو کې څه چلو شو وی زموږ ټول کنسنټریشن په دې دی چې موږ به یو شی نالو موږ به پوخا بیې ډېرې کولې ځکه زموږ سره ډېرې زیاتې پیسې وي اوس چونکه سود موږ بند کړی نو بیې موږ سټاپ کړې وہ چې ټلیفون شي ہم نے ابھی تک اردو کا ایک اینٹ بھی نہیں لیے اور زموږ سیاست سوچ په دې دی چې یار دا پیسې دې ته اوس واپس کو نو موږ 1 کروڑ کا سال میں اسٹیمیٹ لگا دیتے ہیں کہ ہم نے سود کا واپس کرنے ہیں تو اللہ ہمیں 2 کروڑ پکڑا دیتا ہے ادھر آگے الفاظ صحیح اللہ ہمیں اور ہم 1 کروڑ ان کو دیتے ہیں اور 1 کروڑ ہمارے ساتھ بچ جاتے ہیں نو زما په خیال چې مونږ کومې غاڼې کړي که نه نو که قوم کوي نو چې توبه وباسي نو چې هغه دانې هغې خلقو له واپس ورکړي چا نه چې ځمکه په غاڼه اخیستې وه یو په دې کې بیمه ده بیمه هم جواري ده هم سود دی د ټولو نه خطرناک شی چې نن سبا دی هغه انډرپلی دی انډرپلی ته په حدیثو کې بیع عینه وي عین یې نون ان عین هغه شی ته ورکړي عین هغه شی ته واپس والی دسي ما ته د خدای ډیټیل نه غو ډیټیل دسي دي دا موټر ما پتا دوره در خرڅ کو ستانه می بیا دا موټر بعینه دسي واغستو دا ما بیا وکړم دا بعینه شو دې ته بعینه وي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث ته چې که تاسو بعینه کوئ واخذتم اذناب البقره او تاسو د زمیدارونو نه وزګار بس ټول ورځ د غوا په لکۍ پسې غوښان د پوری او لګالکه جهاد لزو نشم ته ځکه غوا مې ده او نشم ته ځکه یوي کوم او بل وته وی چې د دې نه پسو که تاسو زرع تاسو د فصل نه وزګار چې دا بوسړه ده او ننګاړه ده نن دغه ده او ترکتم الجهاد دا درې کارونه کوي جهاد ته نه فکر نشته نو خدای به باندې ذلت مسلط کی طرغه پوری چې دا به عینه د ذلت باعث ده نو انډر پلې چې ته کې یو دادا دویم پاره کې لاټري ده دا لاټریم یو جواری یو دغی نو دا سيزونه چې پاره کې تا بیٹه بیٹه فائدہ ملويږي او نقصان خطر پکې نه دا په حقیقت کې سود دی نو ما تعالی 10 لک روپے درکړي چې ځان له کاروبار کوه هر سورج به کې ګټي خو مال با یک لکه زتا ته چې 50000 روپے براکه ایکسترا صحیح ده نو کتار سکے بظاهر ما سره خو وکړل خو زه سود خورم دا سود دی نو کم شي چې تا مهنت چې پکې نه او د نقصان خطر پکې نه دا سودی صحیح ده چې نقصان خطر پکې یو ما تعالی 10 روپے درکړي ته پیسې چلاوا کو تاوان نو شریک پي اكو فائدہ ونوم به شریک کړي دا بیا سود ده ټیک ده کله چې تر فائدې نه تاسو دا خبره جوړه نو فرض کا بده کې داسې خلک و چې هغه سیلري یو ډیره زیاته مطلب زیاته وي کنه سیلري او تکلیف په ډیر نه تیری نو د دې په حواله سو هغه خدای دې کنه چې یو هغه خبره ده چې خدای پاک یوازې استاد مینول مهنت ته نه ګوري چې پتا خولي وبېږي او سره سخصور واخی ابل ته منټلی هغه انټيليجنت ته هغه فارمولې جوړي داغه دغه فارمولو هغه ته معاوضه ملويږي ته خو چې دې سړي غزار وجه دې ځان نه کوي د دې شاته یو غټ مهنت ته نو دا ډاکټر صاحب چې مریض ګوري کنه نو په ډاکټر صاحب په باب سړي کې ډېر فرق هي نو ستا چې زرا ګورم نو زه عام سړی ما نو ستاونه چې تاسو هم چې 0 روپے فیس راکا خدا غدا بل ځای ډاکټر صاحب دی نو هغه فارسیس کړي دي نو دا غدا علم کار کوي شاته نو 0 روپے دا هغه لپاره جایز دي ځکه هغه شاته یو نه لیک دی او قرآن دا چې هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون نو عالمان او غیر عالمان به یو شان نه کوي ټیک د جی یو خو په بینکس کې سود کیږي ډیفینیټلی نو بعضی خلک دا چې په بینک کې به بنس کې چای بنس کې کدی اوس کله دا حرام ده غو ته سوای دیګه داری کنه لکه اوس بینک چې د بینک والا باندې ما ډیر سودی ځکه ټول نه خډي وټي ګوره بینک والا کوي صحیح مالا چرته د بینک منیجر او د بینک کیشیر غیر حاضر دی لیدل
ټیک ما چرته استاد په سکول کې نه دی لیدلی الټا صحیح امولي صاحب خواړو دنیا ته استاد خواړو زینه سکول ته ټیک. هغه جنازو لذي نو د دې وجه نه د بینک والا باندې سړی ډس وځي چې د خدای بنده نو خدای پاک دې ورته معافي وکړي په بینک کې چونکې سیوینګ اکاونټ هم دی خو کرنٹ اکاونټ هم دی ټیک دا سړی سرویسز هم ورکوي چې پریکټیکلی سپیکینګ دویم دا چې ستا سرمایه لکه ډاکې او غله کافي د دې نه به ته بچ خو تا پیسې هلته داخلي کړې نو ستا سره ښه کوي او زما خیال دا دی چې موږ په پاکستان کې څومره فراډونه شوي د بینک فراډ پکې ډېر کم دی بلکې نه وی شوی ټیک ٹھیک شو دا تعالی نو سایډ بای سایډ تا ته پازیټیو سرویسز درکوي هم نیگیټیو سرویسز درکوي او په نیگیټیو سرویسز هغه هم د هغې قریشو د مکې په شان خفه دی صحیح ده چې خدای دې نه به څنګه خلاصېږو صحیح. ځکه چې څنګه هغې وي چې چنده کې مه راوړی صحیح. نو زما په خیال استغفار به وایه بیا دا خبره چې تال ته کې کښېنې نو هغه خو یوازې دا کار نه کوي نور کارونه هم کوي نو دوره ایکسټریم ته به نه ځي ځکه چې دوره که ته لاړ شي سر ته به ونه رسې صحیح ده جی. بل دا ده چې د قرآن پاک او د الله پاک څه حکم دی فرض که معاشره کې داسې خلک چې تا ته پته چې دا سودخور دی خلکو ته یې څه ویل دي چې دوی سره به رویه څنګه ساتئ په معاشرتي ژوند کې د هغې خو دا دی چې یو خو د خیر د خو دا دی چې فاذنوا بحرب من الله الله تعالی خو ورته ویلي دي الله چې سود معاف کاو که نه نو داسې نه وکړو چې یکدم یې معاف کړو یکدم چې په سورې روم کې آیات راولېږو چې دا سورې روم چونکې مکه کې دی نو مکه کې خو خلق د اسلام ته ویل شي نسبتا کمزور یو نو یې کې دا وي چې ستاسو خو دا خیال چې په دې کې ګټه ده په دې کې ګټه نشته نو نفرت یې ورته پیدا کړو نو دویم سټپ بیا چې مدینه شو نو آل عمران کې یو آیات راغی چې لا تاکلوا ربا اضعافا مضاعفه یره که د خدای خدای والو ډبل خو مال یې که نه دا کم سود در سود چې دی نو لغون ته کې تلقین وته کوم چې کله دغه قائم شو اسلامي حکومت راغی نو په حجۃ الوداع کې چې بیا دا آیاتونه کله نازل شو تقریبا اخیری آیاتونه دي چې فاذنوا بحرب من الله جنگ ته تیار شئ ان کنتم مؤمنین کو مؤمنان یې اکنه تاسو په جنگ ته تاسو توبه وکړه نو فلکم رؤوس اموالکم تاسو ته به ایکچوال خپلې پیسې جا میلاویږي لا تظلمون ولا تظلمون نه به تاسو سره زیاتې کېږي نه به په تاسو ظلم کېږي تاسو کو دا معاف کړئ نو ښه به نو که معاف کړئ نو حضرت رسول الله صلی الله پاسېد او هغه اعلان وکړو چې نن چې دی خطبه کې دا ویلو سود زما د خپل لاندې دی او ما د خپل تره عباس سود معاف کړو صحیح ده دې نه پته لګي چې تاسو ولي کوئ دا ریا ده دا ریا نه ده ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان وکړ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زمونږ سود معاف صحابه حضرت ابوبکر صدیق به اعلان کوي حضرت عمر فاروق به اعلان کوي دا غیر لپاره نو دا خبر نه تا خو به ته خرسې څنګه چې ما تاسو دغه بزرګ خبر وکړه چې هغه ادریس به لاړو او هغه ورته وی هغه پیپو کو نو په کار چې سود خورو سره ته میلاو شي او پیپو چې ډوډۍ نه خورم چې هم نسکم اپ دې سوریم نه کینم کنه خدا دا چې دا تخنه کې بس کا او خدای به 1 کروڑ کی بجائے تمہیں 2 کروڑ پکڑا دے گا انسان ډیر حریص دی هغه شاید چې رضا شي صحیح دی بل چې دا ټوله دنیا کې خو سود چې دی مجبوری د معاشي نظام داسې دی نو که بعضې ملکونه د مجبورۍ نه کي نو خدای پاک به رانیسي په دې باندې بس دا خو د الله تعالی خپل نظام دی دې وجه نه د استغفار دا سیسټم دی چې تاسو لکه استغفار وایه خدای ته کوشش کوو چې یاره الله تعالی موږ دې مصیبت نه خلاص کړي په دې بیا الله ښه پوهېږي چې څوک دی نو قابل آخري میسج بس ورکوي آخري میسج خو دا دی چې اوس نن سبا چې د کرونا والا کم حالت دی که نه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې صحابي ته کوم خبره کړې او هغه زما ستاره لپاره ډیره پیټ ده اصحابي ورته وایي د خدای رسول ماته نصیحت وکړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي وړومبۍ خبره ورته دا کوي که نه چې ته یو کار وکړه املک علیک لسانک دا ژبه دې په کنټرول کړي نو موږ له پکار چې داسې بې فایدې میسیجز نه لیږو او هغه انفارمیشن چې د هغې سره حراس کی او یا پریشانی او یاره خوف ټیرر پې راویږي نو امسک علیک لسانک په ځای به چې امسک علیک یوبال ستا سره چې کوم موبایل دی موبایل یې که فیسبوک یې دا لږ کنټرول کا خپل انفارمیشن خصوصا دا میډیا والا چې دي نو هغې ته موږ وایو چې رسول الله خپل صحابي ته ویلي چې امسک علیک لسانک اوس دا خپله میډیا لږ په کنټرول کېږه ټیک شو دویم یې ورته بیا وویې هغه ډېر مناسب دی ولیسعک بیتک سټی ان هوم حضرت صحابي ته وایي نو ما تا کور به ځکه کېنو چې هغې صحابي ته یې کور کېنه نو موږ وایو چې سټی هوم کور کې پاتې شئ ځکه د خدای پیغمبر چې هغه ته ویلي نو ما ته هم دا اډر دی چې ډېر مه راوځه بې پیدې سله راوځي انفیکشن به یې اخلی یا به یې خورې او درېیم نه ورته ویلي چې هلکه وایي چې کور کېنم زه تنګېږم څه به کوم نو درېیم ورته دا وایي چې وابکې علی خطیئتک خپل ګناهونه ځان ته رایاد کا په هغې جاړه دا 3 کارونه چې مونږ کوو انشاءالله ډېر به خیر ټیک ته جي ډېره مننه جی ګرانو کتونکو دا و زموږ نننی پروګرام انشاءالله پر روان هفته کې به مونږ بله یو اهمه ایشو راوړو یا یو اهمه موضوع راوړو په هغې به ستاسو سره مخامخ کېږو تر هغې پورې ستاسو نه اجازت غواړم د الله په امان